أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. مخکې تیر شوي درس کې الله رب العزت ذکر کړی وو، زجر ورکړی وو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. په احد میدان کې کومه واقعیا پیښه شوې وه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د غونډۍ په سر باندې یو جماعت کې نولی و د عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په سرپرستی کې، او لاندې میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قیادت کې صحابه کرام او مشرکینو سره جهاد جنگ قتال شروع کړو. نو ابتدا کې مشرکینو ته یو شکست ملاو شو، هغوی په تختیدو باندې شو، مسلمانانو ته فتح حاصل شو. نو دوی مال غنیمت پر جمع کولو کړو. هغه غونډۍ باندې کوم صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې نولیو، او دا حکم یې ورته کړی و چې هر څه صورت پیښ شي تاسو به دا مورچا پرېږدئ نه. بیا هغو چې کله د میدان وکتل چې یاره مشرکین خو په تښتېدو باندې شو، نو هغو بعضې ملګرو دا سوچ وکړ چې بس دا کیسه خو ختمه شوله. نو هغو هم مال غنیمت د راجمع کولو کې د لاندې ملګرو سره شرکت دپاره کوز غونډۍ نه راکوز شولو. لغونده کې کسان پاتې شو. نو دشمن شانه حمله وکړله او هغه ملو شوي فتح په شکست باندې بدله شوه. نور تفصیلي واقعه مخکې دروس کې مونږ ذکر کړی وه. په دې دوران کې دا خبر مشهور شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید کړلی شو. نو د صحابه کرامو حوصله وغورځېدله. نو په هغه باندې د مخکې آیات کې الله رب العزت دا زجر ورکړی و چې وما محمد الا رسول، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د الله را لېږلی شوی رسول دی. دینه مخکې هم پیغمبران تیر شوي دي. که چېرې دا یا په خپل مرګ باندې مړ شي یا شهید کړلی شي، نو تاسو به بیا د میدان نه تښتئ. نو دا زجر مخکې ملو شوی و په تیر شوي درس کې. اوس نن کوم آیت مونږ تلاوت کو، سورت آل عمران آیت نمبر 145. هماغه سلسله د مخکې جری ده، خو په دې آیت کې ترغیب ورکوي قتال طرف ته. ترغیب ورکوي قتال طرف ته. او ربط دا دی چې کله تیر شوي آیات کې دا خبره ذکر شوله چې په هغه کې د صحابه کرامو څو ملګرو تښتېدل د جهاد نه ذکر شو. اوس دی آیات کې تیزی ورکوي، ترغیب ورکوي جهاد طرف ته. چې ګوره مرګ په نیټې دی، مرګ نه تښتېدل نشته دي. او دویم دا چې مخکې ذکر و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مرګ، هغه ته دا اشاره وه، اوس تسلي ورکوي چې ګوره
کچیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وفات شي یا په خپل مرګ باندې یاسو نو مرګ حکم دی دا په نیټه باندې دی نیټه کې تبدیلی نشته دی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله وما كان باندې مخکې موږ درست کیو ځکه خبره کړې و دا ځکه وما كان معنا دی هیڅ امکان نشته وما كان لنفس نشته دی امکان یو نفس لرا ان تموت سغا مرشی الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې کوم حکم یو د نفس په باره کې الله رب العزت کړی کوم نیټه مقرره کړی شي نو یو نفس لره امکان نشته د څنګه مخکې ورستو مړ شي کتابا مؤجلا دا لیکل شوی دی کتاب مقرر نیټه مقرره شوی ده وخت مقرر دی په دې باندې مخ د نیټې نه مخکې مرګ نشته دی وما كان لنفس نشته دی امکان یو نفس لرا ان تموت څنګه مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابا کتاب معجلا مقرر وخت باندې لیکل شوی دی هر یو سړی ته الله رب العزت خپل نیټه لیکلی شوی ده خپل نیټه ورته مقرره ده نو لہذا تاسو د جهاد نه تختوما تختیدې نشته ما مضبوط شو کلک شو اور مر خورتلون کې په خپل نیټه باندې کایو انسان دا سوچو چې سیاره زه جهاد میدان ته نظم قتال ته نظم ته بز قتل شم مړ بشم آیا دا انسان په خپل کور کې ناس نو مرګ نه بد شي نه اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده مرګ خو بتاته په هر صورت کې رسی کا ته په غټو غټو مضبوطو کیلو کې دنه خو ناس پې کنه نو مرګ سو کومه نیټه دا غابه ته رسی هغه الله رب العزت یو لیکته یو نیټه دا نه غورست کیږي او نه مخ کیږي نو لہذا دیجه کې ترغیب ورکوي قتال طرف ته سه مرګ نه مېریګو مرګ سکوم دی غا پنیټې باندې دی ډېر صحابه کرام د سیو زغو د دلی خواهش وو سمون ته په میدان جهاد کې شهادت نصیب شي لکه خالد بن ولید په بری کې رسی خو هغه مرګ الله رب العزت په بشتري باندې لیکلو ډېر داسې خلکو څنګه اوس تازه مسلمان شي او فورن شهید شو مخکې مونږ ذکر کړو یو صحابي بری کې چې یو داسې صحابي وو اوس باندې نو مخکې ذکر کړی دی واقعا څنګه ته د موږ کوونو ټایم نشو ملاو مسلمان شو اور شهادت ورته نصیب شو دا خو ټول لیکل شوی دی نو تاسو ولې د جهاد نه د میدان ته شو ثابت قدم شو ثابت قدم نه دی امکان یو نفس لره څنګه مړ شي مگر په حکم د الله باندې دا وخت مقرر کړی شوی دی اوس ومن يريد ثواب الدنيا دا اوس کې تقسیم د خلقو کې په اعتبار د عملونو دوا قسمه خلق دي یو خلق دنیا کې عمل کوي د لپاره سمات هر څه دنیا کې حاصل شي او یو انسان دی هغه عمل کوي خو مقصد یې کوم هغه آخرت کې کامیابی وي نو دا دوا قسمه خلقو ذکر دي کې کوي ومن يريد ثواب الدنيا سوک چې وغړي ثواب د دنیا نؤتيه منها نو وربکو مونغلرا کوم یو سړی دنیا کې عمل کوي اور دغه اجر خواهشمند دا وي څنګه
دنیا کې غته ملو شي نو مونږ به غته ورکو. په سورت سورت هود آیت نمبر 16 کا تاسو وګورئ. آغاز کې الله رب العزت 15-16 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. څوک چې اراده د ژوند د دنیا لري او د خیستواله ډول زینت لري نو پورا باور کوم دوی ته اعمالو بدلا ده په دې کې وهم فيها لا يبخسون نقصان به ورته نشي ملاو. اولئک الذین دا کسان دي لیس لهم فی الاخرة الا النار نشته دوی د پره په آخرت کې مگر ور. وحبط ما صنعوا او برباد شو هغه څه کړیو وباطل ما كانوا يعملون او باطل دی هغه څه کړی دي هغه باطل شي. اور کوم یو سړی چې عمل کوي د لپاره چې ماته دنیا کې دغه بدلا ملو شي نو هغه الله رب العزت فرمایي چې موږ هغه ته ورکو خو بیا به دنیا په آخرت کې بیا څه حساب نه وي. او سورۃ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 18 من کان یرید العاجلة څوک چې غواړي دستی عجلنا له نو ضرب ورکو مونږ دته فیها ما نشاء څه کوم غواړو لمن نرید کوم یو سړی دنیا کې زر اجر غواړي مونږ به ورکو. ثم جعلنا له جهنم بیا به وګرځو مونږ دی لره جهنم یصلاها څو ولاړ بشي هغه مذموما مدحورا کنځلې شوی رټلې شوی. او څوک چې ومن اراد الاخرة او څوک چې اراده د آخرت لري چې ماته به الله رب العزت ثواب راکړي وسعى لها سعيها او کوشش وکي هغه لپاره کوشش وهو مؤمن او بشرط دیوی مؤمنو ایمان وی ورکی فاولئک پدا کسان کان سعیهم مشکورا نو دوی هغه سعی کوشش کوم دی هغه قدردانی الله به عزت قدردانی وکي. په سورۃ الشورى کې مرسي آیت نمبر 6 کې من کان یرید حرث الاخرة څوک چې اراده لري فصل د آخرت نزيد له فی حرثه نزیات وکو مونږ د لرا په فصل دا کې. ومن کان یرید حرث الدنیا او څوک چې اراده لري فصل د دنیا نؤتیه منها وربکو مونږ دیتا وما له فی الاخرة من نصیب خو دا د آخرت کې بیا څه حصہ نوي نو دې کې الله رب العزت فرمایلو ومن یرید ثواب الدنیا څوک چې اراده لري ثواب د دنیا. مقصد دا دی چې یو انسان جهاد کې شرکت کوي د دې لپاره کې چې مال غنیمت حاصل کم دشمن باندې غلبه حاصل شي چې پیسې دولت یا څه غنیمت پر تعاملو شي نو بس هغه به دنیا کې ورکو. ومن یرید ثواب الاخرة او څوک چې اراده لري ثواب د آخرت نؤتیه منها نو وربکم عطا کچر یو انسان دا ثواب د آخرت لري نو بس هغه ته آخرت کې ورکو. انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار خو په نیتونو باندې دي. کچره د انسان دا نیت وي چې زه دنیا کې کوم اعمالو کوم ما ته امدی کې بدلا ملو شي نو الله رب العزت فرمایي چې موږ دنیا کې ورته ورکو خو بیا به په آخرت کې حصہ نه وي. او کچره یو انسان په خپل عمل کې مخلص دی او قیامت غواړي نو ته موږ باقي ورکو. وسنجزي الشاکرین او بدلا به ورکو موږ شاکرین ته کوم شکر گزار دی الله رب العزت په دنیا کې ورکی او په آخرت کې هم ورکی ولا. خلاصه د آیت داش ولا څه ترغیب ورکول دی جهاد طرف ته څه مرګ کوم دی دا پنيټي باندې لیکل شوی دی دا نه دي چې یو انسان د جهاد نه یا قتال نه ځان پټ کړي نو به د مرګ نه بچ شي
کور کې دننه کېږي نو هغه به بد شي مرګ نه نه اخو یو وخت مقرر لیکلی شوی دی او خوش قسمته انسان هغه دی چې د الله په لاره کې ورته ته مرګ لیکلی شي والله رب العزت دغه شهادت قبول کی او درجه بلند کی الله دې مو باندې رحم وکړي. اوس ورپسې د بل آیت وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. دا آیت وکأی من نبی په دې آیت کې لغون دي کې اشکال دی مشکل دی آیت مخکې خودي کې څه اشکالات نو خو اوس بعض خلکو په دې کې اشکالات پیدا کړي دي. زه کوشش کوم چې مختصر غوندي او په جامع طریقې سره د دې آیت زه مفهوم بیان کوم چې هغه مونږ ټول په دې باندې پوه شو. اشکال دا دی چې په دې آیت کې دوه قرات دي. یو قرات خو کوم د مونږ قران کریم مونږ سره دی عادي طریقې سره دی وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. بل قرات ته سخت قرات ورشی وکأی من نبی قتل معه ربیون کثیر. قاتل اور قوتل دا دوا قراتونه دي په دې کې. بعض خلکو دی باندې اعتراض کوي چې یاره دا قراتونه میراتونه دا په قیاسي دي هغه د دوشي نه انکار کوي. اصل مقصد مفهوم دا دی چې کله د یو انسان یا خو زید طرف ته خطلې وي یا په علم کې کمی وي نو هغه ته د دې شي اندازه نه لګي چې دې کې مقصد څه دی. دی آیت کې چې کوم دوا قراتونه دي دا دواړه صحیح دي قاتل او قتل او ډیر مشهور سکون دي د مو په نسبت باندې هغه قاتل دي او بعضی داسې دي افریقا طرف ته سکون ملکونه دي په هغه کې قتل هغه مشهور دي. اوس قاتل او قتل دي کې کا سوچ کې په زبر او زیر کې خو فرق دی. بعض خلک اعتراض وکړي چې را تاسو دا یو چې را قران کریم کې د زبر زیر کې غلطي نشته دی دا څوک بدلولای نشي. نو قاتل نه څکلا کا باندې پیش شو زبر لري شو پیش شو تا باندې زبر او غلند زیر رغلو قتل شو نو دا خو تبدیلی رغله. نو موږ ورته یو چې دا تبدیلی نه دی. دا پورا عبارت آیت څوک ته تلاوت کا دی معنی اور مقصد باندې ځان پوه کا اور قاتل اور قتل دا معنی او مفهوم په لحاظ باندې دا کې څه تبدیلی نشته دی. هغه څنګه عادسي وکأی من نبی دا وکأی دا لفظ کائن سکونی دا په اصل کې مرکب دی کاف تشبیه دی د ایون په دې ترکیب کې معنی کثرت دی پشان د کم خبریا وکأین یعنی ډیر کثرت سره وکأین څه معنی دی ډیر په کثرت سره ډیر په ډیر من نبی د نبینا یعنی ډیر د انبیاونه ډیر د نبیانو نه. مون پہلا قرات خبره کوم قرآن شریف مقصد دی قاتل مقصد جنگ کړه دی یعنی ډیر د انبیاونه قاتل جهاد کړه دی قتال کړه دی معه وو دی په ملګرتیا کې د هو ضمیر چاته دی نبی ته. ربیون کثیرن دا لفظ رب ربیون څوک دی دا دیږي کې لکه څنګه مخکې قاتل کې قتل دوا کې راته و دی کې هم دا لفظ کله منصوب دی او یا مکسور دی یا دی ربیون یا دی ربیون. ربیون شي نو رب طرف ته منصوب شي مقصد دا دی رب والا او معنی مفسرین کوي ابن عباس طرف ته نسبت دی چې صلحا
اتقیا علما صالحین ونه مراد رب والا خلق نن مونږ خو یې پنکې ډیر د الله والا سړی دی مطلب دې چې دا صالح او نیک سړی دی نو مقصد دا شو وکأیم من نبی ډیر د نبیانو نه قاتله جهاد کړو معه ربیون کثیر او دی سره په ملګرتیا کې ډیر د خدایي خلق یعنی صالحین دغه ملګریو دا ور سره دا خو په دې صورت کې شو چې دا معنی څه شو ثقاف باندې مون قاتلو کو کچیر دا قاف منصوب شي نو بیا و معنی بچ شي وکأی من نبی قاتل ډیر د نبیانو نه jihad کړو قتال کړو معه ربیون کثیر اور ډیر د نبیانو نه چې jihad وسره کړو رب ولا خلق صالحین اتقیا دا ور سره زه خبره مختصر کوم بیا کیسه ډیر غشینو کچیر مونږ دا داسې تلاوت کو سواک ای من نبی قتل معه ربیون کثیر ډیر د نبیانو نه ډیر په کثر سره من نبی د نبیانو نه قتل قتل کړل شي وو معه ربیون کثیر ور سره داغه ملګری اسو کوم رب ولا خلقو صالحین اتقیا هغه ور سره شهیدان شيو یعنی ډیر انبیاونه شهیدان شيو سره د خپل مرګرو اوس دا کچری مونږ دی آیات نه د زبر زیره ټول کمپلیټ لري کو وکأی نونس ربیون کثیرون پورې د زبر زیر پیش مونږ ټول لري کو او یو سړی هغه عربیدان دی نو هغه څه کله دا عبارت پړاو کوي نو هغه ذهن کې به د دوی خبرې رسی څه اوس کې د قاتله د دې کچیردا مو منصوبی کو نو بیاونه مراد څه دی قاتل معه ربیون بیا مراد وراداد سکوم د دې مرګریو دور د جهاد کړو په معیت چا کې تنبی کې دا ور سره وو کچيري مونږ دا مضموم وګرځو لکه کوم قرات واسطه نو بیا مقصد دا دی سو کأی من نبی قتل ډیر د انبیاونه قتل دې کې بیا وقف پکار دی وقف دې کې بیا جایز دی څو ډیر د انبیاونه شهیدان شيو معه ربیون کثیر سور سراو ډیر مرګری د الله ولا خلقو دا ور سراو نو پدې کې اس اشکال دی خبره نشته دی بعضی خلک ورکه اشکال پیدا کوي نو ما خبره کوله څه کشری یو انسان په عربي باندې کمپلیټ عربیدان وی او دی آیت نه مونږ د زبر زیر پیشونه ټول لري کو نو هغه ذهن کې به د دوی خبرې رسی یو قرات و دسی کې سوک ای من نبی قتل معه ربیون دام اور کې رسی څ ډیر انبیا دسی او څنګه قتل کړلی شي او سره خپل مرګري مو ډیر او یو ادارسي احتمال څ ډیر نبیان دسی او څنګه jihad کړو او سره خپل مرګري ور سره په میدان جنگ کې نو دا دواړه خبره په خپل ځای باندې درستی دي اوس دا خبره سیرا بدی کې قرات کې غوړه قرات کم یو دي د آیات کې مناسبت سره مخې څکوم واقعیا د اوه ذکر شوی و هغه په مناسبت سره دا آیات کا چیرې مونږ په قاف باندې زبر منصوبي ویو نو دا لکه څنګه امام بغوی رحم الله فرمای چې دا قرات څکوم دی دی کې غوړه دی دا قرات غوړه دی لا معلم کې لیکي ابن جبیر طرف ته غاته ابن جبیر فرمای چې مو چرته نه دی اوریدلی چې په میدان جهاد کې یو نبی شهید کړی شوی دی نو چونکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې ذکر د احد شوی دی هغه زخمی شوی او جهاد کړی شوی او مرګري ور سره قتال یو کو شهید نه دی شوی
نو دی وجنه غره دا دې چې دا د منصوب ویل شي قاتل ویل شي ولې چې د دې آیات بیا مناسبت بخ کې سره ډېر غوره قسم دا کیږي ولې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل مرګرو په میدان جهاد کې موجود وو خو پیغمبر کوم دیغه شهید نه دی شوی نو دی وجنه دا ابن جبیر څنګه فرمای څنګه دا نه دی اوریدلی چې په میدان جهاد کې چرته یو نبی شهید کړی شوی دی نو لہذا مخکې آیات سره څکو واقعات او احد دې سره لوی مناسبت سره دی نو قاتل څکو دی دا قرات مشهور دی وکأي من نبي قاتل معه او ډیر د نبیانو نه څوی jihad کړو په هغه سره مرګري وو ربيون رب ولا خلق كثير ډیر بیا ربيون کې څوم دی بعضی چې دا ربيون ربک طرف ته منسوب دی الله طرف ته الله ولا خلق بعضی خلک یې نه ربتون طرف ته دی مقصد دا دی چې جماعت کثیره او نه مرادي معه جماعن کثیره ورسره ډیر خلق یو معنی دی ډیر خلق ورسره وو یو معنی دی د الله ولا خلق ورسره وو دا ډوړه معنی صحیح دي وکأي من نبي ډیر د انبیاونه قاتل جهادي کړو قتال کړو معه ربيون كثير ورسراو دا الله ولا ډیر خلق ورسراو په زرګونو خلق ډیر خلق ورسراو قتال کړي هغه دا قتال کړي په دال کې زګم نه راشي دي مخه ته تفصیل رسی یو معنا خدا شو یو مقصد دا شو سو کچیر کاف منصوب شي کاف بیا یذلی ووري کچیر دا قاف منصوب شي لکه څنګه یو د کوم قرات مو مخ کې منصوب شي نو بیا دینه دا قاتل ما هو دا غاب نسبت بچته کیږي صدا انبیاء سره خپل مرګري موجودو دو قتال کړو کچیر دا قاف مضموم شي نو بیا به مراد ورنسه شي چې نبی کوم دیغه شهید شو او ور سره نور مرګري ور سره وکأي من نبي ډیر د انبیاونه قتال کړو ور سره خپل مرګري و ډیر د انبیاونه په میدان جهاد کې شهیدان شيو ور سره و د الله والا خلق مرګري ور سره و ډیر دا دواړه معنی صحیح دي او پهلا غوړه دي فما وهنو پس نو سوس شوی دوی ډیر د انبیاونه قتال کړو په میدان د جهاد کې ور سره د الله ولا خلق ور سره او مرګري اصحاب ور سره او مرګري ور سره ډیر فما وهنو نو سوس شوی دوی لما اصابهم اغاز کوم رسیدل او دوی ته تکلیف فی سبیل الله په لار د الله کې د الله په لار کې کوم تکلیف ته غو رسیدل او پاکي غو سستی نه وکړي وما ضعفوا او نه ضعیف شوی دوی ومستکانو او نه ذلیل شوی دوی اوس دې کې درې لفظونه دي یو دی وهن او یو دی ضعف او یو دی استکان ضعف وهن ضعف استکانت کله چې یو انسان د مرګ نه یریږي او خپل زندگی سره محبت وي نو پاغه ژړه کې وهن پیدا وشي بزدلی وهن څه ته بزدلی فما وهنو بزدل شوی نیو سست شوی نیو بزدلی نه ورکه راغلی ٹھیک شو او کله چې دا وهن څه کله انسان کې د بزدلی پیدا شي نو بیا دغه په اعمالو کې کمزوري راشي څه راشي کمزوري راشي میدان جهاد کې څه کله یو انسان کې بزدلی راغله نو هغه به جهاد کې سستی وکي ورکه ضعف پیدا وشي کمزوري ورکه پیدا وشي بیا ضعف شي د ځای مغاش والا بیا څه کله ضعف ورکه پیدا وشي څه کله دشمن ته ګوري نو بیا هغه دشمن مخ کې سست شي کوشش یې داوي چې زغه سره صلح وکم او هغه ته خپل سرخ خطه کی کمزوري ورته پیش کی نو دا درې خبرې دي کې ذکر شولې چې د الله په لار کې کوم انبیاو قتال کړو او سره خپل مرګري وو فما وهنو نسوس شوی وو بزدل شوی نو وما ضعفوا نعجز شوی کمزوري شوی وما استکانو او نه دوی خپل دشمن
د خپل مقابله کې کوم دشمن او غ طرف ته مایل شي چې موږ ور سره صلح وکړو دا وکړو تاسو ولې دا سیده سوچ کړو او بعض منافقینو طرف ته داغا شو چې تاسو دا سوچ ولې کړی دی په دې میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در سره دی مرګري صالحین ور سره دي ٹھیک شولا نو تاسو کې دا سستی عجزي دا پکاره رانه شي والله يحب الصابرین الله رب العزت محبت کوي صبر کوونکو لرا خلاصه د آیت دا شولا سپدی کې دعا قرات دي او دواړه صحیح دي یو قاتل دي یو قتل دي تفصیل مون بیان کو وکای من نبی ډیر د انبیاونه جهاد کړه دي ور سره ډور برګری ور سره اغه نه سوس شویو نه کمزوري شویو او نه دشمن طرف ته مایل شویو چې را مو بغو سره صلح وکړو او ډیر د انبیاونه وکای من نبی قتل د دویم قرات او ډیر د انبیاونه شهیدان شوی دي ور سره خپل مرګري ور سره او کوم خلق پاتې شو نبی مثلا شهید شو ناغه نه سوس شوی دي او نه ضعیف شوی دي او نه دشمن طرف ته مایل شوی دي نو تاسو د سیواله کو دا مقصد دی آیت والله اعلم وما كان لنفس ندی امکان یو نفسرا څنګه مرشي مگر په حکم د الله باندې کتابا مؤجلا دا وخت مقرر ومن يريد ثواب الدنيا سوک چې اراده ثواب لري نؤتيه منها وربكم مغدلرا د دینه ومن يريد ثواب الاخرته سوک چې ثواب د اخرت واړي نؤتيه منها وربكم مغدلرا د دینه وسنجزي الشاکرین او بدلا بور کوم شکر گزار ہوتا شاکرین ہوتا وکای من نبی او ډیر د انبیاونه قاتل معه قاتل جهادی کړه او قتال کړه معه ربیون کثیر و دې سره د الله والا بندگان صالحین ور سره او مجاهدین جهادي کړه فما وهنوا پس نه سوس شوی دي دوی دویم قرات کې وکای من نبی ډیر د انبیاونه قتلا شهیدان شوی دي ور سره او ربیون کثیر پل برګری د الله والا خلقو عام ور سره فما وهنوا نه د سوس شوی دي کوم پاتې شو او کې سستی نه ورغلی لما اصابهم اغا سکوم رسیدل او دوی ته دشمن د طرف نه فی سبیل الله په لار د الله کې وما ضعفوا او نه دوی ضعیف شوی دي عاجز شوی دي نه پکې عجز راغلو ومستکانو نه دوی دشمن طرف ته مایل شي صلح ور سره وکړو والله يحب الصابرین والله محبت کوونکې دي صبر کوونکو لرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين